نو صاحب سبق لږ مغلق ته وکړي دلته کې ښه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشرطه أي الالتزام واللزوم الذهني أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه إما على الفور أو بعد التعمد في القرائن والأمارات. نسبه دمخ کې د دلالت درې اقسام دلالت لفظي و زید درې اقسام ذکر کړي مطابقي تضمني التزامي. دا دلالت التزامي مشروط بشرطین وو د دې وجې نه هغه شرط ولا ذکر کوي څه ولا ذکر کوي نو دی فرمایي چې مولوي صاحب تا ته ما ویلي چې هلکه دا لزوم په څو قسمه دی کم کم دی لزوم ذهني خارجي ذهني و خارجي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 بیا دا لزوم ذهني دا سماوي دا په څو قسمه دی ګورم هغه کې دی مولوي صاحب نو په دې خبره کې اتفاق دی مولوي صاحب د مناطقو د اهل عربیت او د اهل علم د بیانیینو په دې خبره کې اتفاق دی چې د دلالت التزامي لپاره لزوم ذهني شرط دی په دې کې خو اتفاق دی چې لزوم ذهني ولا څه دی خو دا لزوم ذهني یا آیا بیین لزوم ذهني بیین که غیر بیین په دې کې به اختلاف دی خبره پوه شئ نو د مناطقو بعض محققین و مناطقو په نسبت باندې د دلالت التزامي لپاره لزوم ذهني بیین بالمعنى الاخص شرط ہے بالمعنى الاخص شرط ہے بالمعنى الاخص یاد دے طالبہ ستوي تصور د لازم ملزوم سره راځي بخپل راځي خبرم پوهیږي ملزوم تصور بخپل راځي خبرم پوه شئ لکه د عامي تصور دی او چا تصور سره بخپل راځي بصر لان ځکه عامي چاته وي عامه چاته وي نظر نه کنه نابینا نظر نه دا نظر به خپل راځي کنه تصور ډایرک راځي کنه خبرم پوه شئ چې نظر نه یعنی شان دا هغه دا وي چې دا د بصیر وي لیکن دا بصارت پکې نه وي موجود خبرم پوه شئ دا بصارت پکې نه وي موجود نو د محققین و مناطقو په نسبت باندې دلته د دلالت التزامي لپاره لزوم ذهني بیین شرط او بیین بالمعنى الاخص ته او د بعض مناطقو په نسبت باندې لزوم بیین دی هغه بالمعنى الاخص او که بالمعنى العام او د بیانیین په نسبت باندې لزوم ذهني مطلقاً شرط ته که هغه بیین وي که غیر بیین وي او که سوي طالبه کدا بالمعنى الاخص او که بالمعنى العام خبران پوه شئ که هر یو وي خو بالخصوص لزوم ذهني بیین شرط نه دی بالخصوص خاص چې دا خاص کې دا نور ته وباسي دا شرط او کدا شرط کې دوی چې خرابیان راځي اوله خرابي دا راځي مونږ ډیر معنی مجازي او کنایي چې دا به د مدلول التزامي نه وځي دلالت التزامي نه به وځي مونږ دلالت التزامي مدلول التزامي نه به وځي الان کې دا په دې کې داخل دي علن کې داخل دي ځکه لازم بیین دلته چې کوم تعریف کوي کنه موږ عدم انفکاک تصور د ملزومو کې لازم ته نه جدا کیږي موږ تصور د ملزوم دیو کو تصور د لازم بخپل راځي قرآن بو کې دا نه جدا کیږي پوهیږي د به چا تعریف دلته کوي د لزوم بیین تعریف بدا کوي او په لزوم بیین کې موږ لزوم بیین کې بیا اختلاف د طرقو ناراضي اختلاف د طرقو ناراضي قرآن بو شي اختلاف د طرقو پکې نه راځي اختلاف د طرقو خو بچا کې راځي غیر بیین کې غیر بیین کې الته خو وسایط ضروری وي کنه نو وسایط ضروری وي وسایط وي پکې نو اختلاف د طرقو به حل ته راځي نو قرآن بو شي نو څنګه چې دلالت مطابقي چې هغه خارج دی چانه چې هغه کې اختلاف د طرقو نه راځي نو دغه شان دی بیا په دلالت التزامي کې نه راځي حالان کې اختلاف د طرقو موضوع او خفا کې دا امر مسلم دی په دلالت التزامي کې دا امر مسلم دی بچا کې سب کتاب تراسي وشرطه اي الالتزام شرط موږ څه دا هو ضمیر راجع دی التزام ته دا التزام لفظا مذکر دی خو معنا دا دلالت التزامي دغه مؤنث ته خبرم پوهیږي نو شرط د دلالت التزامي لپاره لزوم ذهني دی موږ څه لکه لزوم ذهني دی نه خارجي دی خبرم پوهیږي
لزوم ذهني تعریف د تکید چانه کون المعنى الخارجي کېدل د معنی خارجي کېدل د معنی خارجي دی مرشد معنی خارجي چې کومه ده ګوره دلالت د لفظ په کل معنی موضوع له باندې راشي شی ده د مطابقي ده په جز معنی باندې موضوع په لازم خارج باندې چې د خارج لازم وي خارج د معنی موضوع له باندې چې دا معنی موضوع له لازم وي دلته د خارج نه مراد یو خارج نفس الامر او واقع ده مثلا موږ چې بهر دنیا دا خارج نه ده دلته خارجي هغه معنی لازمی مراد ده دلته د خارج نه مراد هغه معنی لازمی مراد ده خبران به شي نو دا کېدل د معنی خارجي دی به حيث په داسې حیثیت سره یلزمو چې لازمیږي د حصول د معنی موضوع له حصول د معنی موضوع له حصول د ملزوم نه حصول د معنی موضوع له خو د ملزوم دی کنه په ذهن کې چې دا معنی موضوع له دی په ذهن کې راشي نو حصول د چا راشي مناسب دا لازم راشي حصول د چا راشي لازم راشي دقه نو لزوم ذهني دغه ته کېږي کنه مناسب تاسو وګورئ کنه لکه دلته موږ څه مثال ورکړو ذهني لکه د عامي سره بصر سره لازم دی کنه نو تصور د عامي وکي نو تصور د چا سره راځي بصر وسره لازم دی کنه خرام بږي دغه ته ویل کېږي لزوم ذهني نو كون المعنى الخارجي کېدل معنی خارجي دي مناسب الخارج عن معنى اللفظ وتلان بين السطور لكل بحيث بداسي حيثيات باني يلزم لازمي من حصول المعنى الموضوع له ده حصول ده معنى موضوع لونه معنى موضوع له باندې خو پوه شي هغه معنی ملزومه کم چې ملزوم فی ذهن په ذهن کې چې کله دا معنی موضوع له په ذهن کې حاصله شي مناسب نو لازمیږي چې حصوله حصول دغه معنی خارجي معنی لازمي فيه په دې ذهن کې مناسب چې دا لیکل نه کنه دشي نه کی خاله دشي عبارت نه لګي مناسب كون المعنى الخارجي كيدل معنى خارجي دي مناسب بحيث بداسي حيثيت يلزم چې لازم شي يقع چې لازميږي من حصول المعنى الموضوع له ده حصول لمعنى موضوع له في الذهن په ذهن کې يعني کله چې معنی موضوع له حاصل شي په ذهن کې نو لازميږي حصول دغه معنی خارجي فيه په ذهن کې يقع چې معنی موضوع له ته حاصل شو په ذهن کې نو د دې سره لازم سوي هغه لزوم د معنی خارجي په ذهن کې خبران پوښ هغه سره لازم د هغه خپل باندې حاصلېږي خبران پوښږي اما على الفور یا خو بدا مناسب یا خو بدا بالکل فور د معنی خارجي بل لازميږي فورا على الفور خبران پوښ او دا په لزوم بیان کې وی کنه لزوم بیان کې خو وسایط او قرائن ته ضرورت نه وی کنه طالبہ او یا على الفور نه وی لکه بعد التامل في القرائن والوسائط بوي نو دا په کم کې وي لازم غیر بیان کې وي کنه غیر بیان کې مناسب هغه وسایط ضروری وي کنه واسطه ضروری وي قرائن ضروری وي نو ګوره یا خو به مناسب دا معنی موضوع کېدل د معنی لزوم ذهني څه ته وي چې دا معنی خارجي دا سوي چې کله حصول د معنی موضوع له وشي دا معنی موضوع له حاصل شي نو دقه معنی خارجي وسره بخپل حاصلېږي مناسب خبران پوه شي خدا حصول بیا مناسب على الفور وي خبران پوه شي لکه لزوم بیان په دوه اقسامو کې بالمعنى الاخص وي او کچا بالمعنى الاعم وي دلته حصول د دې معنی خارجي کیږي خو على الفور کیږي قرائن او وسایط پکې نوي خبران پوه شي قرائن او وسایط پکې نوي او لزوم غیر بیان کې لازم غیر بیان کې ال د حصول د معنی موضوع له د معنی خارجي کیږي او ال د بګي سوي وسایط او قرائن وي لکه کثرت رماد چې ده د چا سره لازم دی سخاوت سره نو په دې کې په منځ کې هغه وسایط ضروري کړه مناسب تا ته د جزم باللزوم محل حاصلېږي د عقل ته د دې دوړو په منځ کې د لزوم یقین معلوم کېږي چې کله ته د هغه وسایط سو کې مناسب تصور هم وکړي خبران پوهېږي دغه خبره کوي نو كون المعنى الخارجي كيدل معنى خارجي دي بحيث بداسي حيثيت سره يلزم چې لازم شي من حصول المعنى الموضوع له ده حصول المعنى موضوع لهونه في ذهن ذهن کې څه لازم شي مناسب حصوله حصول دغه معنى خارجي فيه په ذهن کې اما على الفور ياخذ على الفور بمناسب لاندې لیکل مناسب بين السطور وګوره وذلك في اللزوم البين بقسميه او دا په لزوم بیان کې سره په دې دوه اقسامو کې مناسب نو ګوره دلته لازم بیان هغه دوه اقسام ذکر کړل مناسب خو هم اشاره بین السطور ورته وکړه چې دا لازم بیان په دوه قسمه ده بالمعنى الاخص او بالمعنى الاعم خبران پوهیږي او مخکې سوی او بعد التامل في القرائن یا پس تاملنا
د غور او فکر نه په قرائن او اماراتو کې وسایطو کې مناسبو لاندې ورته څه لیکلي وذلک فی اللزوم الغیر البین ادا په لازم غیر بین کې مناسب تقسیم نه دی کړی یعنی تقسیم نه دی کړی الکه د منطق چې اکثریت کتابونو ته ویني مناسب اکثریتو کتابونو کې دا تقسیم دی د منطق په اکثریتو کتابونو کې دا تقسیم دی ها د دې چې بعض شروحاتو کې دا تقسیم نشته خبرم پوهیږي دې کې دا تقسیم دوی نه دی کړی نو لہذا که په منطق کې دا اصطلاحات راشي نو بیا به ته پریشانه کېږي نه مناسب لکه خبرم پوهیږي لوی لہذا د استاد سبق ضروری دی ښه وليس المراد باللزوم مناسبو د بیانیینو په نسبت باندې دلته د لزوم نه لزوم بین خاص طور باندې نه مراد ګوره خبرم پوهیږي خاص هغه خاص طور باندې نه مراد بلکې مطلقاً لزوم ذهني که بیا هغه هر یو وي مناسب که لازم بین وي سره د دوه اقسام او که لازم غیر بین وي خبرم پوه شوې مناسب وليس المراد او نه مراد باللزوم په لزوم سره مناسب دی به لازم بین یو تعریف کوي نو د چې دا کومې خبرې کوي د دې نه مقصود هغه لازم بین وي ښه خبران پوهېږي نو دی وایي چې نه مراد باللزوم د په لزوم سره عند البیانیین وتلاندې بین السطور لیکلي د بیانیینو په نسبت باندې عدم انفکاک عدم انفکاک جدا کېدل ته وایي عدم معنا نه یعنی نه جدا کېدل نه جدا کېدل تعقل معنا تصور لاندې ولې که مناسب ته دا شی نه لیکي دا داسې ګپ خو نه دی که نه بیا به سبا نه پوهېږي چې دا د عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي مدلول الالتزامي لاندې لازم ولیکه او تعقل عن تعقل المسمى مسمى لاندې ملزوم ولیکه تعریفه ځان پنسل پیدا کا پنسل لازم دغلط ملزوم ولیکه عن تعقل المسمى مسمى لاندې څه ولیکه ملزوم ولیکه اوس ګوره نو د بیانیینو په نسبانې مناسبو نه دی مراد په لزوم سره د بیانیینو په نسبانې عدم انفکاک نه جدا کېدل تصور د مدلول التزامي تصور د مدلول التزامي یعنی تصور د لازم خبرم پوه شوې عن تعقل المسمى د تصور د چا نه د ملزوم نه په ذهن کې بالکل لکه څنګه چې په لازم بین کې وي لکه څنګه چې په لازم کې وي چې تصور د لازم دا د تصور د ملزوم نه جدا کېږي مناسبو نو دا د دوی په نسبت باندې مراد نه دی خبران پوه شوې یعنی اعني اللزوم البینه یعنی زما مقصود مناسب هغه لزوم بین دی دا کوم تعریف چې مې وکړو مناسب د دې نه مقصد دا دی چې د مناطق او د دې بیانیینو په نسبت باندې خاص طور باندې د لازم بین شرط نه دی عن اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين وی زما مقصود دا چې مناسب یعنی لزوم بین کم چې معتبر د مناطق او په نسبت باندې که مناسب دا خاص طور باندې دا شرط کې او دا نور ته وباسي لخرج خرابیان دوه راځي مناسب اولا نه خرابي بس راځي لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات نو وبوزي ډیر معنی مجازي او معنی کنایي مناسب عن ان يكون مدلولات التزاميه د مدلول التزامي نه بوزي مناسب او د مدلول التزامي نه بوزي خبران پوهیږي ځکه چې په مجاز او کنایاتو کې مناسب واسطي وي او دا واسطي په کومو کې راځي مناسب په لازمي غیر بین کې راځي واسطي خو په غیر بین کې وي نو چې تا لازمي بین شرط کو نو هغه واسطي ووتي چې کله واسطي خو په لازمي بین کې نه کړه نو مجازات او کنایات به تیو ځوالن کې په مجازات او کنایاتو کې واسطي وي او دا واسطي په کومه کې راځي او دغه مجازات او کنایات خو علماء داخل کړي دي په دې کې په مدلول التزامي کې داخل کړي دي او کته لازمي بین شرط ولګي د دین به وځي مناسب د دین بس شي او به وځي خبران وایي والا کدا سنشي مناسب لاندې وته لیکل مع ان القوم صلاه علماء ادخلوها في مدلولات التزاميه بين السطور لیکل مناسب دا ما خام نشي تم مطالعه کوله خبره والا کدا سنشي مناسب کدا دا سنشي څه مطلب دی کدا شرط ولګي مناسب او د بیانینو په نسبت باندې معتبر کې دقه لازم بین مناسب خبرم پوه لزوم ذهني بین دا شرط کې مناسب لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات نو بوج ډیر معنی مجازي او کنایي ان يكون مدلولات التزاميه د مدلول التزامي نه بوزي مناسب د دې نه بوزي خبرم پوه شي ځکه ولې دغه مجاز او کنایت کې څه ډېر واسطي دي کې واسطي وي کنه مجاز او کنایتو کې واسطي وي او دا واسطي بچا کې وي خبرم پوه شو د دې نه بوزي اعلان کې علما او دا په دې کې داخل کړي دي خبرم پوه شو دویم اختلافي بس دویمه مسله بس راشي دویمه خرابي بس راشي
بیا به په دې دلالت التزامي کې هم اختلاف په اعتبار د وضوء او خفا سره نه راځي کړه بیا په هغې کې څه نه راځي نه به راځي لکه څنګه چې په دلالت مطابقي کې نه راځي دا به تاسو ته راشي چې په دلالت مطابقي کې چې هغه اختلاف په اعتبار د وضوء او خفا سره نه راځي خبران پوه شوې نو څنګه چې په هغې کې نه راځي دقسې به بیا په څه کې نه راځي ځکه چې دا لازمي بیین چې دی دا د وضوء په اعتبار سره نه مختلف کېږي مولوي صاحب هلته خو تصور د ملزوم دی وکړو تصور د لازم راغی مولوي صاحب خبران پوه شوې تصور د ملزوم دی وکړي نو هلته دا وسایط مسایط پکې نه وي نو اختلاف نه راځي خبران پوه شوې حالانکه موږ ویلو چې علمي بیان کې به څه وي مولوي صاحب ایراد المعنى الواحد بطرق وتراکیب مختلفین یو معنی په مختلفو طرق او تراکیب سره راوړي خو دغه طرق او تراکیب به په وضوء او خفا کې مختلف وي خبران پوه شوې نو لہذا دلالت څنګه چې بیا په مطابقي کې څه نه راځي اختلاف په وضوء او خفا کې نه راځي دقه شان دی بیا په چا کې نه راځي او مقصود خو دلته څه دی چې هغه وضوء او خفا کې اختلاف دی که نه مولوي صاحب په علم بیان کې مقصود دقه دی خبران پوه شوې وإلا ولما تأتى الاختلاف او بیا به نه راځي اختلاف مولوي صاحب بالوضوح په وضوح او د وضوح او د خفا په اعتبار سره فی دلالت الالتزام په دلالت الالتزامي کې ايضا هم دغه رنګ مولوي صاحب لاندې بین السطور لیکل کما لم يتأتى الاختلاف لکه څنګه چې نه راځي اختلاف فی الدلاله المطابقیه په دلالت مطابقي کې خبره باندې پوه شوې طالبه څنګه چې اختلاف نه راځي په دلالت چا کې مطابقي کې وتقييد اللزوم بالذهن مولوي صاحب دا لزوم سره چې دا ذهني داسې ویلی وکنه چې شرط د دې لپاره لزوم دی دا لزوم ذهني ولې وي دا د څه لپاره د دې لپاره مولوي صاحب چې دلته لزوم خارجي شرط نه دی کوي وي دی مولوي صاحب خو شرط نه دی که ته شرط کې مولوي صاحب نو دا به ته اوزي ګورې دلالت د عامې په چا باندې دا بصر چې دی دا چا سره لازم دی دا بصر د چا سره لازم دی عامې سره الان کې دا په مدلول التزامي کې داخل لګا مدلول التزامي کې داخل لګ کته وسو کې مولوي صاحب لزوم خارجي ولګي لزوم څه کې یعنی لزوم خارجي شرط کې مولوي صاحب نو دلته با د دې په منځ کې لزوم خارجي شته مولوي صاحب د دې په منځ کې خو بیا به اجتماع د متنافیین او متناقضین لازمي کې مولوي صاحب یو سره په خارج کې څه کېږي چې مولوي صاحب هغه اعمال هم دي سوي بصیر وي مولوي صاحب هم دي لیدل کې هم دي نه لیدل کې دا د کېدای شي خبران پوه شئ نو لہذا دا دې لپاره چې دا پکې څه شي خبران پوه شئ وتقييد اللزوم بالذهن او مقید کول د لزوم بالذهن په ذهن سره ہے مصنف علیه رحمت مقید کو د لزوم په ذهن سره یعنی لزوم ذهنی وي موږ څه بوله اشاره په دې کې اشاره د الهادي خبره ده انه لا يشترط اللزوم خارجي چې د لزوم خارجي شرط مثال د منفي د بار ذکر کې ښا خبران پوهیږي شرط نه ده کته شرط کې مونږ بیا د داوزی لکه عامي شو که شرط کې مونږ مثال د منفي د بار ذکر کې راند که شرط کې مونږ لکه عامي شو فانه يدل على البصر دا په بصر باندې دلالت کوي او په دلالت التزامي سره خبران پوه شي ځکه ولې لانه عامه عدم البصر عدم البصر بنای نه کېدل کنه خبران پوه شي عما من شان يكون بصيرا چې شان داغه نه داوي چې دی ولسه چې د شان داغه نه داوي چې دی لیدل کوي لیکن موجود پکې نه وي خبران پوه شي لکه دیوال ته څوک انداوي روند وي نه وي داغه د شان د بصارت نه کوي ولسه خبران پوه شي داغه شان د بصارت نه ولسه د دې انسان چې نور کم امثال هغه کې سوي بنایي وي خبران پوه شي دل پکار چې د بناوي خو لیکن په دې کې د صلاحیت الله نه وي خوله خبران پوهیږي دا مفهوم ډیر ګران دی ولسه خبران پوهیږي او فانه يدل على البصر التزاما دلالت کوي په بصر باندې التزاما مناسب لانه عدم البصر اچاته وي اما چاته وي عامي چاته وي عدم البصر اما من شان چې د شان د نه داوي چې د بصیر وي مع التنافي بينهما سره دین چې د دې په منځ کې منافات دي مناسب خبران پوهیږي په خارج کې منافات دي کنه دي مناسب او نو کله لا لزوم دغه سره لزوم ویلې کنه دا وجه دغه وجه د بیان چې لکه دا مې ولي دا لزوم ذهني شرط مې ولي ولګو خبران پوه شي لزوم ذهني مې ولي وي خبران پوه شي د دې لپاره چې دا خبره معلومه شي چې دلته لزوم خارجي شرط نه دی که شرط چې مناسب سبق کې خرابي ولازمي ها
بس ته کوي هم څه ټایم دی